الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اعتکاف کوونکي دپاره په کومو حالاتو کې د جومات نه وتل جایز دي؟ یو سړی د اعتکاف ته ناست دی، په جومات کې معتکف شوی دی، نو په کومو حالاتو کې د جومات نه وتل دله جایز دي؟ نمبر 1، طبي ضرورت چې دی، مثال په طور د وجود ته کوم ضرورت دی، د وړو بولو یا لویو بولو دپاره د جومات نه وځي، یعنې اودسماتي ته د جومات نه بار وځي، نو بالکل وتلی شي، دا وله جایز دي. یا دی بیمار شو، دومره سخت بیمار دی چې دې ته نه خرابېږي، دې ته وجود ته نور نقصان رسي او ډاکټر دله جومات ته نه راځي چې دله علاج وکړي، نو دی د ډاکټر د دکان او د هغه د کلینیکه پورې دی تلی شي چې هلته دله علاج وکړي، دته انجکشن یا دوایانې وغیره ورکړي. نمبر 2، شرعي ضرورت. شرعي ضرورت دا دی، مثلا دی د خپلې محلې په جومات کې ناست دی اعتکاف ته او دی معتکف شوی دی، اوس د دوی د محلې په جومات کې چې دی نو د جمعې مونځ نه کېږي، نو دی د جمعې مونځ دپاره بل جامع مسجد ته تلی شي او بل جامع مسجد کې دی ځاله د جمعې مونځ کولی شي. خو دته بیا اختیار دی، که سنت هغې جومات کې کوي او که خپل جومات ته راشي او هلته یې کوي. خو ښه خبره دا ده چې دی خپل جومات ته سنتو کولو راشي او صرف د جمعې د مانځه د ادا کولو لپاره جامع مسجد ته لاړ شي. نمبر 3، اضطراري ضرورت، لکه مثلا د شپې زلزله شوه یا د ورځې زلزله شوه او د جومات د راغورځېدو خطره ده پکې، نو اوس دا د یرې راوتل دي، اوس دا جومات راغورځېږي نو دی به خامخا د جومات نه وځي، نو په دې حالات کې د جومات نه راوتل جایز دي او ټیک دي. یا د شپې په ده باندې ډاکوان راله او ده ته نقصان رسو، دی چې دی نو زخمي کوي وجو یې، نو دی په هغې حالاتو کې د جومات نه تښتېدلی شي او د جومات نه وتلی شي، د هغې سره اعتکاف نه ماتېږي. والله اعلم.